السلام علیکم دوستانو، څنګه له خیر دی؟ امید کوم چې ښه به یې. دوستانو نن زموږ ټاپک دی د ټاور لا په ځمکه کې ګراونډینګ په څه طریقې کول غواړي. نو زه تاسو ته ښیم چې د ټاور ګراونډینګ په ځمکه کې څنګه طریقه باندې څومره ښخول غواړي او په څه طریقه باندې. دا طریقه زه تاسو ته ښیم. دا تاسو وګورئ. دا موږ لاول د کالم نه ناپاغسو او په هغې باندې موږ څلور طرف ته چونه واچېله. تاسو چک کوئ دا موږ د څلور سیډو ته چونه واچېله. نو د چونې اچولو دا چونه موږ ولې واچېله، د چونې د اچولو مقصد دا چک کوئ تاسو. د چونې د اچولو زموږ دا مقصد و که ستاسو سره چونۍ یا جیپس بل هر قسم پوډر تاسو یوز کولی شئ. د دې زموږ دا مقصد دی چې دا زموږ د ایکسکیویشن چې کومه کھدایي موږ د دې ګراونډینګ دپاره کوو چې دا سیده راشي. د ګراونډینګ دپاره چې زموږ کومه کھدایي ده یو دم سیده راشي. نو که ستاسو چېرته څوک انجینیر یا څوک راشي او هغه ستاسو کار وویني چې لکه دیو چونه اچېله او دیو څلور طرف ته، نو ستاسو په کار کې به لکه څه خبرې نه کوي، نو ستاسو کار به په پاس کېدو کې په انسپیکشن کې یو دم اسانې. دا تاسو وګورئ، دا د چونې اچولو مقصد دا و. تاسو دا چک کوئ د کسانو اوس کھدایي شروع کړل ده. دا د کھدایي ته تاسو وګورئ دا کھدایي څومره سیده راله. دا زه تاسو ته ښیم چې د دې د جوړوالی څومره موږ لکه ریکوایر ده، څومره ضرورت دی د ټاور د ګراونډینګ جوړوالی څومره پکار دی. دا یو طرف سخت دی، نو دا کسان په الټۍ لګیا دي. دا چک کوئ تاسو. او دا چې دی دا کرک نرم دی، دا کسان ته ګنټرۍ لګیا دي. اوس خبره پاتې شوه چې جوړوالی د دې څومره پکار دی. جوړوالی لکه د 50 سنټۍ نه واله د 80 سنټۍ پورې، 50 نه واله د 80 پورې، لکه دا مختلف د هر ځای کې خپل ریکوایرمنټ دي چې لکه هر څه پکار وي. نو دلته زموږ دا چې ده، نو لکه موږ له 70 سنټۍ پکار ده او په 70 سنټۍ کې به موږ بیا 15 سنټۍ په دې دپاره شګه اچو او د هغې نه وروسته تقریبا 50 سنټۍ لکه زموږ له ګراونډینګ په ځمکه کې ښخول دي. نو لکه د هر ځای کې خپل ریکوایرمنټ دي، لکه د 50 نه واله د 80 سنټۍ پورې د دې ایکسکیویشن د ګراونډینګ په ځمکه کې جوړول پکار دي. بس د دې زه تاسو ته بیا ویډیو نور هم لږه اپلوډ کومه. دا ویډیو اوږده کېږي چې په دې کې 15 سنټۍ لکه په دې کې چې دا ایکسکیویشن وشي، نو په دې کې به نرم خاوره یا شګه دا یو 15 سنټۍ یا 10 سنټۍ اچوئ تاسو. او دا د هغې هم زه لږه ویډیو کومه، او چې دا د خپو سره په څه طریقه کډر کېږي دا به هم زه تاسو ته وښیم، او ګراونډینګ پکې په څه طریقه اچولی کېږي. نو چې کله موږ شګه واچو په دې کې او د خپو سره دا کنیکټ کوو، تاسو ته به زه د ویډیو اپلوډ کړم.